این بایس کې مولانا محمد قاسم صاحب سره یو غټه دوکه شوې ده. میلن جمشید خان ولارو هغه 36804 روپونه په 2018 کې اخیستي. یو سوال جوړیږي چې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي هغه وګړو شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ملګری عمر خان بلم چټول وروغ جوړي. نن با خبره کو د ضمني الیکشن په حواله سره. تاسو ته معلومه ده چې پرون په 11 حلقو کې ضمني الیکشن شو. په دغه کې 8 حلقې عمران خان وګټلې، یعنی په 8 حلقو باندې عمران خان دغه کامیاب شو. تاسو ته هم معلومه ده چې په N22 مردان باندې هم په دې حلقه باندې هم الیکشن شو. په دغه کې هم عمران خان کامیاب شو. د مولانا محمد قاسم صاحب چې د PDM د سایډ نه ولارو دغه د ناکامۍ وجوهات څه دي، ان شاء الله په دې ویډیو کې به تاسو سره د ثبوت هغه وجوهات هغه تاسو د مخ تقدم هغه حقایق به تاسو مخ تقدم هغه ثبوتونه به تاسو مخ تقدم چې دغه د ناکامۍ وجه څه ده. کوم ګورو پرون چې کوم الیکشن شو په N22 مردان باندې، په دغه کې عمران خان 74681 ووټ واخیستل او د PDM د سیټ نه مولانا محمد قاسم صاحب 68181 ووټ واخیستل. یعنی عمران خان 74681 او مولانا محمد قاسم صاحب 68181 ووټ د PDM د سیټ نه واخیستو په N22 باندې. کدی کې تاسو ګورئ نو 8500 ووټ د عمران خان سیوا واخیستل. په دغه لیډ باندې په دې حلقه باندې عمران خان کامیاب شو. په دې کې جماعت اسلامي هم 8339 ووټ اخیستي په دې حلقه باندې. کومنګه پریویس الیکشن ته یعنی تیر شوی الیکشن کومنګ ګورو د 2018 الیکشن په دې حلقه باندې په N22 باندې. نو په N22 کې شپږ پارټۍ چې دي دغه کې چې کومې پارټۍ شامل دي، یعنی دغه شپږ پارټۍ هغه پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي PTI او د دې سره سره جمعیت علماء اسلام. دا شپږ چې کوم پارټۍ دي دا په N22 باندې دي او دغه په دې N22 باندې الیکشن کوي. 2018 الیکشن من د دې ضمني الیکشن سره کمپیریزن د دې دوانو کو. نو په 2018 کې د PMLN نه جمشید خان ولارو هغه 36804 ووټونه په 2018 کې اخیستي. 36804 ووټونه دا په د PMLN د سیټ نه جمشید خان په 2018 الیکشن کې اخیستي. کومنګه د پاکستان پیپلز پارټي خبرو کو نو شعیب علم خان په دغه کې 13336 ووټونه اخیستي. ANP 27303 او مولانا محمد قاسم صاحب چې د MMA د سیټ نه یعنی په دغه کې جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام دغه یو دغه اتحاد کړو. نو د MMA د سیټ نه 56587 ووټونه اخیستي. او علي محمد خان چې د PTI امیدوارو هغه په 2018 الیکشن کې په دې حلقه باندې 58652 ووټونه یعنی 58652 ووټونه د علي محمد خان اخیستي او په دې ځبانې هغه MNA راغلی. که په دې کې موږ وګورو نو د مولانا محمد قاسم صاحب د MMA د سیټ 56587 ووټونه اخیستي او د علي محمد خان او د قاسم صاحب په منځ کې موږ دغه ډیفرنس وګورو نو هغه 2000 ووټ دغه ډیفرنس راځي، یعنی 2000 ووټ دغه علي محمد خان سیوا اخیستي. ټوټل چې څومره ووټونه پول شوي هغه 1,95,849 دغه ووټونه چې په دې حلقه باندې په N22 باندې پول شوي. کوم خبرو کو د PDM د ووټونو او دغه نه منګه د جماعت اسلامي کوم ووټونه چې دي هغه منګه لړکو، یعنی د MMA د جماعت اسلامي او د جمعیت علماء اسلام اتحادو. که دغه نه موږ د جماعت اسلامي د ووټونه لرو، فار ایگزامپل د جماعت اسلامي اوس دي 8339 او که دا زه ډبل کما یعنی مخکې د دوی پوزیشن خونو دا زه
که 15000 ته ما ورسول، یعنی 15000 په دغه کې په دغه الیکشن کې جماعت اسلامي والا دغه ووټونه ورکړل قاسم صاحب له. نو د قاسم صاحب ووټ راځي موږ سره، یعنی د جے یو ای ووټ راځي 41587، یعنی 41000 ووټونه دا تیر الیکشن کې دا جے یو ای اخیستي. یعنی که موږ دغه ایم ایم ای نه د جماعت اسلامي دغه ووټونه لږ کړو 15000 دغه ما، یعنی د نن الیکشن په ډبل باندې دغه ما کړل، یعنی 15000 دغه نه ما لږ کړل، نو تقریبا 41000 ووټونه دغه راځي. دا څلور پارټۍ چې په هغې کې پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نیشنل پارټي او جے یو ای چې نن سبا د پی ډي ایم حصه دي. که د دوی موږ دغه ټوټل دغه ووټونه موږ وګورو کوم چې په 2018 کې اخیستل شوي دي، نو دغه دي 1,37,197 ووټ، 1,37,197 ووټ. که دغه موږ وګورو نو دې څلورو پارټو جوړیږي په 2018 الیکشن کې. او که موږ اوس وګورو د مولانا محمد قاسم صاحب، نو هغه اخیستي دي په دې ضمني الیکشن کې 68181. نو دلته یو کوېسچن جوړیږي چې په دغه کې علي محمد خان د قاسم صاحب نه په 2000 لیډ باندې دغه سیټ ګټلو، نو آیا اوس په دغه کې 8500 دا کوم ضمني الیکشن چې وشو عمران خان په دغه کې 8500 سیوا واغستو، نو آیا دا څلور پارټۍ دغه ګیپ چې کوم دی نو دغه اوس نشو پوره کولی، ځکه هلته ایم ایم ای 2 پارټۍ وي او اوس څلور پارټۍ دي دا غټې پارټۍ چې کوم دي په دې ځای باندې په دې حلقه باندې. نو آیا دغه چې کوم سپیس دی نو دغه یې نشو پوره کولی دې څلورو پارټو چې دغه اوټې ورکړې وې مولانا محمد قاسم صاحب له هغه کامیاب شوی وي. نو دا یو سوال جوړیږي دلته به تاسو لږ سوچ کوئ. دا هغه پوینټ دی چې زه تاسو ته کلیر کول غواړم، او دلته به تاسو ته معلومه شي چې مولانا محمد قاسم صاحب ولې پیل شو. تاسو ته مې وویله چې موږ د ایم ایم ای د ووټونو نه، یعنی په 2018 کې چې ایم ایم ای کوم ووټونه اخیستي وو د هغې نه چې موږ د جماعت اسلامي ووټونه لږ کړو، موږ سره د جے یو ای کې کوم ووټونه رالل هغه موږ سره تقریبا 41000 پلس رالل، یعنی 41000 به موږ هغه شمار کړو. 41000 ما سره د جے یو ای رالل دغه ووټونه. او اوس چې څومره کوم ووټونه اخیستي دي مولانا محمد قاسم صاحب په دې ضمني الیکشن کې، نو هغه دي 68181 چې د دغې نه د 68181 نه موږ 41500 ووټونه لرو، نو موږ سره به راشي 26500، یعنی 26500 ووټونه په دې ضمني الیکشن کې پی ډي ایم د سیټ نه مولانا محمد قاسم صاحب ته راغلي دي. که تاسو وګورئ دا 26500 ووټونه دا د 2018 د اے این پی د ووټونو برابر دي. اے این پی په 2018 کې اخیستي 27000 پلس ووټونه، نو دا د هغې برابر شو. نو فار ایگزامپل چې دا د هغې برابر شو، نو بیا دلته یو سوال جوړیږي چې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي هغه ووټونه څه شو کوم چې مولانا محمد قاسم صاحب ته میلاوېدل. دا ټول کلکولیشن چې تاسو وکئ نو تاسو ته به راشي تقریبا 50000 ووټونه هغه مولانا محمد قاسم صاحب ته نه دي میلاو شوي، یعنی د پی ډي ایم د سیټ نه 50000 پلس ووټونه راتلل دغه مولانا محمد قاسم صاحب ته، خو د پی ډي ایم د سیټ نه دغه ووټونه مولانا محمد قاسم صاحب ته میلاو نشو. د دې د وجې نه مولانا محمد قاسم صاحب د ان اے 22 سیټ هغه بایلو. نو په ان اے 22 کې مولانا محمد قاسم صاحب سره یو غټه دوکه شوې ده، هغه ته دغه ووټونه نه دي میلاو شوي د څه د وجې نه چې هغه په دې سیټ باندې ناکامه شو. دا دغه ټول ډیټیل چې ستاسو مخې ته ما کېښودو په دې ویډیو کې د 2018 الیکشن هم تاسو ته ما مخې ته کېښودو، په هغې کې چې کومې پارټۍ څومره ووټونه اخیستي هغه هم ستاسو مخې ته دي. او اوس چې کوم په 2022 کې دا ضمني الیکشن وشو دغه هم ستاسو مخې ته ما کېښودو، او په دې کې د پی ډي ایم د ناکامۍ هغه وجه هم تاسو ته معلومه شوه. ډېره مننه کومه د وخت د راکولو. د لوی الله پامان.